بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول خبرې ته ورور سوا مې دغه شین یو سړی دی په خوده کې بيخي پروا دي کوي بيخي د ارمانې وړه کې کله نه درغلې چیرته وینم یو ورسره ملاقات وکم لکه بيخي 1000% کې 1% هم چیرته لکه نه درغلې وجه دا دی ته بيخي کله متاثر کړی دی نه نو ولو قال انت طالق اذا لم اطلقك او اذا ما لم اطلقك لم تطلق حتى يموت عند ابي حنيفه رحمه الله وقال تطلق حين سكت لم تطلق وقال تطلق حين سكت دا ټول سيدي ما تلګ متوجي شي مولي سم د فصل کې باب يقاء الطلاق شروع د فصل کې مونږ ویلو اضافه الطلاق الى الزمان بیانې ور سره بزمنن د شرایط بیانم کوي نو وګ شي وته یو سړي خزي د داسې ویل ته انت طالق تطلاقي او لفظ دې اذا استعمال کو اذا لم اطلق کله جزا طلاق در نه کما الا تطلاقي او یا ور سره ما ملګری کړه اذا ما لم اطلق نبی د امام سے برګوري امام سے برای پکې دا چې دا اذا د بار د شرط ده لہذا معنی دا شولا لکه څنګه چې مخکې مسله تیر شوی و چې تب طلاقي کزه چری بصری تلا نړما نو څو پورې چې بصری ته تل ممکن وي ترغه پورې طلاق نه واقع کیږي ځکه بصری ته تل چې کله عدم شي ته طلاق نو عدم غلانشته امکان دی دلته وي چې ترڅو طلاق مې در نه کوته طلاقي نو اور وخت امکان دی چې طلاق ورکی نو عدم طلاق پوری طلاق معلق کړی دی او طلاق له عدم نه دی طلاق لا ممکن دی او صاحبین فرمایي چې دا اذا شرطیه نه ده اذا وقتیه ده او د ما او د متا ما بشان ده معنی دا ده تب طلاق باغه وخت کې چې طلاق درنه کوم او به چپ شي ورینه کې بس طلاق شو کنه فتوا د صاحبانو په قول معنی وته ورکړی د ګوري وته ولو قال یو سړی خزي دی وای انت طالق اذا لم اطلقك او اذا ما لم اطلقك لم تطلق خزنه طلاقيږي حتى يموت ترجی چې طلاق ادم شي کله ادم کیږي سړی وفات شي د امام سبرای د وقاله صاحبین فرمایي تطلق خزه طلاقيږي حين سكت کله چې چپ شي ځکه وخت موجود شو کنه چې هغه کې طلاق نه دی ور کړی او فتوا د صاحبینو په قول ما د لګ بر وګوري منشد اختلاف دار چې د اذا وقتیه ده که شرطیه ده نو په دې ټولو اتفاق دی توجه که وقتیه وي نبی د صاحبانو په شان حکم دی څنګه چې چپ شي طلاق واقع کیږي او وخت را لګنه چې طلاق نه دی ور کړی او د امام صاحب بنسمانی او شرطیه شي به د امام صاحب درای موافق مسله ده نو دې کې اختلاف نشته چې شرطیه څه حکم به که وقتیه څه حکم به که شرطیه د امام صاحب والا حکم دی که وقتیه د صاحبین والا د اختلاف په دې کې دی چې د کومه یو ده نو صاحبین وی جی وقتیه ده او صاحبین وی امام صاحب وی شرطیه ده دغه وجه نغي موافق حکم لګولې تاسو پیږئ او ورکنه د صاحبین دلیل داري چې اذا رزي د وخت د پاره بر وګورئ الله په قران کې فرمایي د شمسو کوورت معنی سره پاغه وخت کې چنور بینور شي هغه وخت کې نو اذا وقتیه ده که شرطیه ده وقتیه ده به یو شعر ذکر کړی دی او دا دغه سری ته ډالې کوم د غزما شنا ته و اذا تكون كريهه ادعى لها واذا يحاس الحيس يدعى جندب کله چې سختی مختی درمانی راشي مونږ توازن کې او به چې کله د حلوا وخت به جندب راغواړي نو وی سبقونه منګ نه به خدمتونه بل چاله کوي او د تهمتونو یار دې زایمو د پراټو رومال دی بل کلی ته زینا هغه کیسې دي ټوله بهرحال د شعر کې اذا راغلی ده د وخت په معنا باندې معلومیږي اذا کوم یو د وختیه ده چې وختیه شوله د بیت څنګه چپ شي طلاق واقع شو او ته وګورئ لأن كلمه اذا چر للوقت د پاره ده قال الله تعالى الله تعالى فرمای اذا الشمس كورت باغ وقت کې خچن ور بینو هغه وقت وقال قائل دارب یو قائل وی شعر واذا تكون كريهه
او هغه وخت کې چې کله یو کریه کار وي بد کار معنا شر وي ادعا لها نو بس ما ته آوازونه کېږي راشه کنه واذا يحاص الحيث کله چې تیاریږي حلوا نو یدعا جندب وی جندب ته وی راشه خدمتونه جندب لګي جندب خو پیژنې کنه مخکې راځي فصار بمنزله متاع ومتاع ما دا د متاع او متاع ما بشان شو هلته مونږ ویلو څنګه چپ شو طلاق واقع کیږي وکنه خدا پکې نو ولهذا دغه وجدا برګوري جی کله چې اذا د وقت د بار د ماته ټول برګوري صاحبین و اذا د بار د وقت او قانون دار اسره خزي ته وې چې کله طلاق خزي ته ورکی او شرط پورې معلق کی غلط شو اختیار خزي د طلاق ورکی او شرط پورې معلق کی نو الته حکم دای د طلاق ته کټ کیږي نو اول نفس قاعده بیانو قاعده دا کله چې شی شرط پورې معلق کی نغه مجلس پورې خاصی کا مقابل مجلس پورې خاص وي مثال به راشي او که شرط نه وخت وي نو مجلس پورې خاصه نه وي دا مسله زده شوله اوس راشي یو سره کزي ته وي انت طالق اذا شئت ته طلاقي کچريتي وغاړي نو کچري اذا شرطيه وي نو شرط کې خو به دا کاری چې مجلس پورې خاص وي مجلس کې کوي ویل چې غواړم خو طلاقي کې با او که مجلس کې ونه ویل چې غواړم مجلس بدل شو بس به کوي غواړم هم کار نه ور کوي ځکه شرط صرف مجلس پوری خبر هم کړی و او وخت کې مجلس نه مجلس کې قائم یو که ختم شي بهر حال قصه لا قائم وي دسه دا نو اذا شرطیه ده که وقتیه ده دې مثال کې امام صاحب ته وي استام دایره ده چې دلته اختیار نه ختميږي که مجلس ختم شي به هم اختیار نه معلومیږي چې اذا شرطیه نه ده کومه ده وقتیه ده کنه پوه نه شو دی پی وګورئ ولهذا دغه وجدا لو قال يعني اذا وقتيه معنى ظرفيه ده لو قال لامراه يوسلي خزيت وانت طالق تطلاقي اذا شئت معنى ده كم وقت كم شي وغړي نو به لا يخرج الامر من يدها امر د دې د لا سنوزي بالقيام من المجلس كمجلسنا پاتېږي حالانکه که طلاق مشیت د خزي پورې معلق کړي شرط وي معلقي کی به سر مجلس پورې خاص او دلته مجلس پورې خاص نه ده معلومیږي شرط نه دی دا شرط یې نه ده كما في قوله متى شئت ندلت اذا انت طالق اذا شئت او د متى شئت یو معنا ده یو حکم دی نظم بدغه مساله کې من طالق اذا لم مطلق او متى لم مطلق بم یو حکم وي وخت یې بوي ولي ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب ته وي انه يستعمل في شرط ايضا برګوري وستاسو خبره ټیک د اذا راځي د بار د وخت خبره دام یاد ساتي اذا راځي د بار د شرط منی کنه او یو کله د شرط د بارم راځي په دې اتفاق شو کله وخت د بار کله شرط د بار ابي امام صاحب وي چې دومره مو معنی وسرګ مخ کې راځي ولي ابي حنيفه رحمه الله انه يستعمل في شرط يستعمل استعمالي کې بشرط کې یغلن د دې لپاره څه دلیل شته چې اذا د شرط د بار د ویاو کنه قال قائلهم قائل ويد عربو قيس بن خفاف سنمري خفافي بلي قال قصدي عبد قيس شعر واستغني ما اغناك ربك بالغناء واذا تصبك خصاصه فتجم به فتجملي فتجملي لك فتجملي معنی واور کنه ډیر مزیدار معنی ده واستغني ما اغناك ربك او بے پروا اوسه ترڅو چې بے پروا ستې رب ستا ته په غنا کې ترڅو چې ستا رب ته په بے پروا ساتي تم بے پروا اوسه چې محتاج نه چاته سولونه مکوه او به یعنی کله چې درته مصیبت نه بس بے پروا اوسه دا ولې جمله معنی ده او کله چې درته مصیبت راشي نو به صبر کوه دا د دویمه جمله معنی ده برحال دې شعر کې اذا د بار د چا استعمال شوی شرط وورا واستغني بے پرواشه ما اغناك ربك بالغناء ترسوچی بے پروا کوي ستارب
تعالی رب بے پروايي سره واذا تصبك خصاصه ګورا شرط دی او پدې شرط چې تا ته ورسیږي فقر نفع جزائيه راغلي ده نو به صبر جمیل کوا فین اريد به شرط تاسو خبره پوه شئ بر وسوګره امام صاحب دلیل تا اذا راضي د بار د شرط هم وقت هم صحیح شو د سیدا کنه نو کچری د بار د وقت شي فلحال تلاقیږي څنګه صاحبین ویلو او که د بار د شرط شي نو به تر مرګ پورې نه تلاقیږي فلحال نه تلاقیږي نو شک شو چې طلاق واقع شو کنه شو په دلیل پوه نه شوي امام سبیل اذا دوړو د بار راځي کنه نو که دغه صورتونه کې اذا لم اطلق کی اذا ما لم اطلق کی که شرط د بار شي فلحال نه واقع کیږي او که وقت د بار شي فلحال واقع کیږي ضرب د بار نو وس چا د بار د شک شو او طلاق په شکونو باندې نه واقع کیږي لہذا طلاق نه واقع کیږي هغه خبره ډیره مزیدار ده وګورئ نو فین اريد به شرط که شرط به مراد شي لم تطلق نه طلاقيږي فی الحال وان اريد به الوقت تطلق طلاقيږي فلا تطلق بالشك لنددار شي نه طلاق فلا تطلق یا فلا تطلق مجهولا نه به طلاق دي شي په شک سره والاحتمال سره بخلاف مساله المشيه برګوري خزي ته د سیویلو صاحبانو دلیل پیش کړو انت طالق اذا شئت الت اذا د وقت د باروا او مجلس کې ختم شو مشیت بلا باقی وو ته سیویلو کنه کچري شرط د باروي مجلس ختمېدل سره مشیت ختم شوی وي پوه نه شي به دغه جواب انتهایی مزیدار کې تاسو ته لګ متوجي شئ خزي ته خو مشیت ورکو کنه چې تا ته د طلاق مشیت د طلاق واقع کې واقع کول شي د یقیني شو به اذا شئت کې اذا د بار د وخت شي نو مجلس ختمېدو سره د ختم نشي او که د بار د شرط شي نو مجلس ختمېدو سره د خزي مشیت ختم شي که طلاق واقع کوي به بیني شي واقع کوله خواني درنکو خزي ته څه ویلو ته طلاق یې کستا خوخی نه د خزي خوخي ته طلاق پرې خودلو یقیني به مخ کې راشه اذا راغلي صاحبین ویل اذا د بار د وخت د کنه نو امام سی وی ګوره کداغه صورت کې اذا د بار د وخت شي نو تقاضا ده د مجلس ختم شي هم مشیت دلاوی او کله شرط د بار شي نو که مجلس ختم شي نو مشیت دی ختم شي نو مشیت ختم شي کنه شي شک شو که وخت یې شي ختم دی نشي که شرط یې شي ختم دي شي حالانکه مخکې نو مشیت یقیني وو مشیت وو نو ختم شو کنه شو نو بشکونه نه ختمي کېږي دا وجه ده کنه پوه نه شي دا ولا ماده د یقین ولا یزول بشک امام کرخی رحم الله درې مسل ذکر کړی دا یو او دا شند مخکنی مثلا بدغه بنا ده ووري بخلاف مساله المشيئه وورا لانه ولا اعتبار انه زکاغه په اعتبار د دې چې د وخت د باردون لا يخرج الامر من يدها امر د لا سنوزي ولا اعتبار انه او به اعتبار د دې چې د شب د بار شنو به يخرجو څنګه مجلس ختم شي امر د لا سوزي حالانکه والامر في يدها امر خو د مخ کې نه اسوار في يدها بلاس کې ګرځیدل شي بلاس کې راغلو ولا يخرج بالشك چې به یقیني شي بلاس کې راغلی نو شک د چلاړې کنه نو په شک سره نه لري کېږي احتمال سره واده دې کړي دوسه است سړی دی کا وهذا الخلاف فيما اذا لم تكن له نيه دا اختلاف د امام سیب او د صاحبانو باغ صورت کې چې د الفاظ ویلي نیت نو کني ته د شرط به اتفاقی شرط د څنګه چې امام سیب وی کني ته د وخت به اتفاقی وخت د څنګه چې صاحبین وی وهذا الخلاف فيما اذا لم تكن له نيه دا باغ صورت کې چې کله ولنیت نوي اما اذا نو الوقت هر کله چې وقت نیت د وقت وکي يقو في الحال بواقع کیږي ولو نو الشرط نیت کړه شرط وکي يقو في اخر العمر معنی ولي لك ويدوالو مانو احتمال بکی او محتمل معنی نیت سره هغه خصل شي لان اللفظ يحتملهما تاسو په خبرو پیږي ولو قال انت طالق ما لم اطلقك انت طالق فهي طالق بهذه التطليق لك بروغري لونو سم سر دیکھا ټول خزي ته وای ته طلاقي پاغه وخت کې چې طلاق می درنکو دلته حکم دا چې څنګه چپ شو طلاق واقع کیږي کنه مخکې درشو خو فورا بسویل ته طلاقي نو بس زمونږ د حنا فورا اداره
چې د اخیره کې ویل ته طلاق یې بده طلاق شولا او مخکې چې ویل ته طلاق یې ک هغه وخت کې چې در مینه کو پاغې نه د طلاق ولی کو کنه امام ظفر رحم الله وینجی پاغیم طلاق شولا او په دې دویم پسې لا بیل شو پاغي ولی شولا ځکه او ته ویل ته طلاق یې پاغه وخت کې چې طلاق مې در نه کو تاسو وکنه نه د کې خلک وخت را لګنه څنګه را لې دوته ویل ته طلاق یې پاغه وخت کې چې طلاق مې نکړلې به وته وې ته طلاق یې ته چې رسیدل ډېر وخت پکې تیر شوی و دا وخت د طلاق نه خالی شو لہذا یو دغه واقع شو بده بلبل هم واقع شو په نه شلې پی وګوره ولو قال انت طالق ما لم اطلقك انت طالق فورا بسيول عليت تور دي فهي طالق بهذه التطليقه اخذ بهم بدي طلاق معنی یعنی بدی اخیری معنی طلاق وی دا استحسانا حکم دی خو ګوره دا صورت له دې چې بدی دویم د طلاق یې صرف فورا وي او کچری فاصله پکې راولي چې شی بیرست وي ته طلاق یې به اتفاقا ازوړ موقع له دبل بسی شو قال ذلك موصول وي به اذا انت طالق ما لم اطلق سرا والقياس قياس خو تقاضا دا کوي چې دغه اول هم دی واقع شي ولې لک ټیم پکې دیر شوی دی او دا غرای د چا ده امام ظفر رحم الله اي قال مضاف هغه زمانی ته چې منسوب کړي هم دی واقع شي فيقان نڅو دي شي دوا دا کله چې کله مدخول بها وی او چې غیر مدخول بها وی به خو یو سره هغه قصه ختميږي کنه بس به خو هغه یو واقع کیږي دا ولنه فيقان ان كانت مدخولا بها وهو قول ظفر دا امام ظفر قول رحمه الله وجد لانه وجد زمان دي سليت زمانه من دلکنا لم يطلقها فيه چغي کې غزل طلاق نو ور کړي اخو لګوا مړ و ان قل لګ دي استاد سره څه کړ دي هغه کوم زمانه وهو زمان قوله انت طالق هغه د دې زمانه وا قبل ان يفرغ منها د دې فراغیدنه مخکي کوم زمانه وا پوهیږي کنه به وجد استثناء ووري کم چې موږ د درې وړ امامانو راي د بر غوري مړي سب قسم خلق سره بار خوري چې به حانس نشي او په قسم کې بری شي دی لپاره خوري نسې دا کنه نو دا او دا شرط او جزاء د یمین یاد ساتي ګوره ښا تاسو چې قسم کمره دم څه وی دا مجازن یمین شرط او جزاء در روانه ده مسله دا وته وي انت طالق ما لم اطلقك لا یمین دی یمین کې مقصود څه ځان په قسم کې بری کول قسم د مدرسې د وزم مقصد څه چې زم بکنه نو چانس نشم چیرته دلته مقصود دا دی چې دا طلاق رمانی رانی شي لہذا ورپسې ویل انت طالقون نو چې دا انت طالقونی ویلو دو ته ویلو ک طلاق مې در نکو طلاق وینو ولا ورې کو کنه لہذا غ طلاق نشو ته چې لک ټیم پکې تیر شو وای د قسم کې مقصود دی چې قسم نه بری شي ډیر بر خلک ټیم ورکوه د برات د بارا کا برات د بارا بوله لک شن ټیم ورکو پدن لګي بوې شوي کنه به یو سری ویل قسم دی چې زب په دې کور کې نور نه وسېګم توجه نو حکم دا دی چې دا سامان وباسي بده کم ټیم لګي بده نه هانس کیږي ځکه دومره ټیم خو ول ورکو کنه چې قسم کې ځان څه کی بری کی دلته د ویلي دي چې ته طلاق یې کدر لدر مینه کو وس دومره ټیم ول ورکو چې ورغوي کی کنه دا مخکینه واقع نشي دا استثناء ورکو کدر ټیم ورنه کو به قسم کې چې مقصود ته قسم کې بری کېدل ابا نه حاصلېږي وته وګوره وجد تاسو په شوي کنه یار وجد استثناء دا چې ان زمان البر زمان د بری کېدل چې ده په قسم کې دا مستثنا دی یمین دومره ټیم باور کې معنا دا چې هغه وخت کې چې تعالی طلاق درنه کم ته به طلاق یې سوا دا هغه وخت نه چې کم کې در کوم دین علاوه اوقات کې درنه کما او دین علاوه اوقات نه دی موجود شوی ځکه دا بورن ورکو بدلالت الحال سره حال به دلالت کوي ولی لئن البر چره قسم کې بری کېدل دا خو یمین مقصود وي په یمین کې ولا يمكن تحقق البر او ممکن نه د چې قسم کې بری کېدل متحقق شي الا يجل هذا القدر مگر الا يجل هذا القدر مستثنى مگر دا چې دا قدر مستثنى وګرځول شي واصله د دې مسلې اصل دا دی من حلف لا يسكن هذه الدار دا مې درته ویلو قسم دې کور کې بنو سیګم واشتغل بالنقله او به مشغول شي د سامان نقل کېدو
پس امان نقل کېدو باندې من ساعته فورا نه نس کېږي ښه واخواتو دغه شان دی نور هم مثل مسائل دي علما یأتیک فی الایمان ان شاء الله تعالی د خیر سره کتاب الایمان کې باب الیمین باب الطلاق فی الایمان کې وراله راشي یا باب الیمین کې مستقل باب را روان دی ومن قال لامراته یوم تزوجك فانت طالق فتزوجها ليلا برګوري یو سړي کزه د ویلي پاغه ورځ باندې چې تا سره نکاح وکم ته به طلاقي په کوم ورځ چې در سره نکاح وکم طلاق وای به ور سره نکاح د شپې وکي به هم طلاقيږي الکه دا څه وې د ورځ یاد کړی کنه یار او تاسو به کې څوک مرا شامل کړل وورا خزه د ویلیو په کوم ورځ چې تا سره نکاح وکم ته به طلاقي حکم کله ورځ نکاح مو کې طلاقيږي او کله شپې مو کې طلاقيږي ولی وای ذکر د یوم دی خودلته مجازي معنی مراد د وخت کاغه ورځ یو کشپان معنی دا د کم وخت کې چې در سره نکاح وکم ته طلاقي نګر شپې مو کې وخت دی کله ورځ مو کې وخت دی طلاق وای نه رسېږي نور قصه کو څو مخکي ومن قالت سوق چې وي خپل خزیتا یوم یو خزیتا یوې خزیتا یوم تزوجو کې پاغه ورځ باندې چې نکاح در سره وکم نو بس فان ته طالق انت بطلاقي فتزوجها ليلا د شپې سره نکاح وکي حکم بس طلاق شولا طلقت وجه لان اليوم يذكر موليسب ازي حسامي د بلال شوم حسامي کې ویلیو کنه چې یوم چې یوم د دې حقيقي معنی ورځ ده او مجازي معنی مطلق وخت ده او به دې بر قاعده ده چې کله د یوم سره یو فعل ذکر شي دا سي فعل چې هغه ممتد وي اوږد وي یعنی د هغه فعل نشان نه دی چې هغه ډیر وخت کې کیږي نه رسېږي نو په دې وخت کې د وخت نه د یوم نه مراد ورځ وي خو نه درنکو به ووري کله چې د یوم سره فعل ذکر شي او فعل داسې فعل وي توجه چې هغه فعل ممتد وي معنا د ډیر داسې فعل وي چې هغه ډیر وخت رانیسي نه په دې وخت کې به د یوم نه مراد څه وي نهار ورځ نه پیږي او کله چې د یوم سره فعل ذکر شي او فعل په لک ټیم کې کیږي لکه طلاق ورکول لک ټیم کې کیږي دغه صورت کې به د یوم نه مراد ورځ نه وخت وي چې شپې ته هم شامل وي ورځ ته هم او دلته یوم سره کم ذکر شوی کم فعل غیر ممتد کا چې هغه څوک دی طلاق دی او لک ټیم کې کیږي پیږي به او فعل ممتد دغه مثالونه را روان دي برحال مسله ذهن کې کېناستله کچری د یوم سره فعل ممتد ذکر شو نو به وتن نهار مرادي او که فعل غیر ممتد نو به وترنا وقت مرادي فعل ممتد نه مراد هغه فعل چې هغه وخت رانیسي هغه کې دا صلاحیت شریر ټیم راګیر کی يركب فلان دسی وته وي انت طالق يوم يركب فلان تطلاقي باغ ورزماني چې پلان کې سور شینو سورېدل هډي ټیم اخلیقتي ورکه ورلا سواری باندې سور شکرچه پورې پورا اتل شل غنټه به ولګي نو وخت رخ لیکن دلته به یو مراد څه وي څه به وي لکه نهار وي ویږي به خلک دې مثال کې مبره دو وخت ذکر شوی یو د طلاق دی او بل يقدم فلان دی يركب فلان دی دا مثال مې چې کوم ویل غواړم مې صحیح ونه ویل دلتم انت طالقون والا وقت له اعتبار دی مضاف الیه وقت له اعتبار نشته دی به دلغه کې دی مړه د سره به کو بس نو رسم نه ویل کېږي فصل پورې به وایو مسله دا ده ټول برګوري کله چې د یوم سره وقت یوم سره فعل ذکر شي نو فعل د بګورو ممتد دی که غیر ممتد کچره فعل ممتد اوګد فعل معنا دا چې فعل کې دا صلاحیت تو چډیر وخت راګیر کی په دې وخت کې به یوم نه مراد نهار وی حقيقي معنا او کچري یوم سره فعل غیر ممتد ذکر شي چډیر وخت نه رانی سي لکه طلاقي غلط کیږي دې صورت کې به د یوم نه مراد مطلق وخت وي پوه شولې به
یوم سره چې وخت ذکر کیږي دو ذکر کیږي یو عامل د یوم وي متعلق او یو د یوم مضاف الیه وي لکه ګوره انت طالق یوم یقدم فلان دو فعل اوس ذکر شو یو انت طالق فعل او یو قدوم فلان دی انت طالق د یوم د پر متعلق دی او یقدم فلان ولا مضاف الیه ده نو دلته به کوم وخت مراد وي اعتبار به کوم وخت لور کو توجه جی متعلق له اعتبار وکړو مضاف الیه لنه نه د دې څلور صورت جوړیږي دواړه اوږد دي نهار به مراد وي دواړه غیر ممتد دي نو مطلق وقت به مراد وي اول اوږد دی او مضاف الیه والا غیر ممتد دی نو نهار به مراد وي اول غیر ممتد دی مضاف الیه والا ممتد دی وقت به مراد دی پیږي به دا سلوک وګورئ لأن اليوم یوم چې یذکر دا ذکر کیږي و یراد به بیاض النهار مراد کیږي فیحمل علیه نو په دغه به حملی کې بیاض النهار باندې ورځ باندې حقيقي معنی باندې خو کله اذا قرن بفعل يمتد کله چې دا یوم په وسط شي هغه فعل سره چې هغه ممتد وی لکه صوم پر ګورئ علی ان اصوم یوم یقدم فلان علی ان اصوم صوم تو ګور رسو صادق نواله تر مقام پوری پوره ټیم رانی سي کنه دلته یوم نو څوک مراد ده نهار مراد ده کته سوچ وکي کنه قدوم مر سره ده قدوم له اعتبار نه ورکی چاله ورکی ان اصوم متعلق لا هم دغه شان والامر باليد امرك بيدك امر شیخ ستا بلاس کې رینو شیخ بلاس کې چې زمره نيسي ډي هغه عمرني ولې شي کو غني ولې شي ما خام نواله تر ساره بوري نيسي ته پوسټ وکا لانه يراد به المعيار دی وخت کې مولوی سي معيار مراد وي معيار او فعل ممتد سره کوم مناسب نهار چې دا ور سره کوم مناسب وي وهذا اليق نو دغه بیاض چې دا ډیر اليق د معيار سره بل وره ويذكر او يوم ذکر کیږي و يراد به مطلق الوقت مراد څه وي مطلق وقت وي دا کله چې کله فعل کوم وي غیر ممتد وي قال الله تعالی الله تعالی څه فرمایي و من يولهم يومئذ څوک چې واړی بدغه ورځ باندې دوباره هوشا بدر مبارک وي الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه رسلكم لك فقد باء بغضب من الله دا سی ویلی کنه نو چا چې بجنګ کې شاواړه ولا يوم ویل يوم خدا شاړول غیر ممتد دی ومن يولهم اغزر وړي کنه غیر ممتد دی نو مطلق وقت مراد دی کله شپه بجنګ کې هم چا شاواړه ولا او کله ورځ کې هم واړه ولا دا یو حکم دی والمراد به مطلق الوقت فيحمل عليه خدا کله اذا قرن بفعل لا يمتد چوغ النبي والطلاق اس کم یو فعل لجی غیر ممتد دی والطلاق من هذا القبيل یعنی د غیر ممتد نه فینتظم الليل والنهار برګوري او کویل چې زما د یوم نه مراد په طلاق کې مورز د بی ورس خاص ورس نو به وی قضا کې به مرلمونو منګه ځکه حقيقي معنی نه دی وکړو یار ولو قال یعنی ظاهر موافق دی عنيت به بياض النهار خاصه دجن في القضاء قضا کې به تصدیق کیږي ولې لانه نوا حقیقت کلامه والليل چې مولوی صاحب لا يتناول راسه صاحب د هدايه وی لیل سر بشپې ته وی او نهار سره ورځې ته وی او یوم کې دغه قصه ده والليل لا يتناول الا السواد والنهار لا يتناول الا البياض خاصه وهو اللغه بس دغه لغت نور به تمنګ څه وایو بس به کو